أحمدي محمدي مصطفى مجتبى خير الناس خير الورى خير الناس خير الورى الصلاة والسلام عليك. د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. أحمدي محمدي مصطفى مجتبى خير الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، صاحب د مطالب عالیه په خپل کتاب کې د حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه یو مرفوع حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعسم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الغراب الأعسم؟ قال الذي إحدى يديه بيضاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیکې او د باتقوا ښځې مثال په ښځو کې داسې دی لکه غراب اعسم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي: ای د الله رسوله، غراب اعسم څه ته وایي او څه څیز دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: هغه کارغه چې د هغه په یو وزر کې سپینوالی وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه دا خبره معلومیږي چې صالحې ښځې به ډیرې کمې وي، نیکانې ښځې به ډیرې کمې وي. هغه ښځې چې د جنت او د آخرت لپاره عمل کوي هغه به ډیرې کمې وي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک فرمان او دا وینا په موجوده زمانه کې پوره کیږي او موږ په خپلو سترګو باندې وینو. لکه څنګه چې د تور او سپین وزر والا کارغه ډیر نایاب دی، ډیر کم لیدل کیږي، دغه شان داسې ښځې هم ډیرې کمې دي. چونکه عام طور سره په خویندو کې د زړه او د نظر حفاظت، د بې پردګي او د داسې قسم نورو ګناهونو نه ځان بچ کول مشکل وي او د تقوا مزاج یې نه وي، نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعسم. مثلا خور به د خاوند اطاعت کوي، خو د دې ترڅنګ به بېلمازه وي، مونځ به نه کوي. یا که منځګزاره ده نو د زکات اهتمام نه کوي. که زکات ورکوي خو لاکن هغه شکنځل کوي، بدې ردې وایي، غیبت کوي، کینه ساتي. که د خاوند اطاعت کوي، د مانځه پابنده ده، نو بیا خپلې خواښې او خپلې اندرور سره کینه او بغض ساتي، هغو سره جنگ او جګړې کوي. که اخلاق یې ښه وي نو هغه به د ټیوي او د تلویزیون په لیدلو او بې پردګي کې مبتلا وي. که د مونځ، روژې او پردې اهتمام هم کوي نو خاوند سره بد زباني کوي. غرض دا چې درنو اوریدونکو چې یوه نیکي کوي نو په بله ګناه کې مبتلا کیږي. خاص طور سره د ژبې او زړه په ګناه کې زموږ خویندې اکثره ګرفتاره دي. هغه ښځه خوش قسمته ده، هغه خور خوش قسمته ده چې خپل ځان د ګناه نه بچ کړي.
د دې دپاره چې په دنیا او دین دواړو کې کامیابي عمومي او د آخرت په ورځ الله رب العزت ورته ووایي چې د هرې دروازې نه چې ته غواړې د هماغې دروازې نه جنت ته داخله شه. همدارنګه بزاز او صاحب د کشف الاستار د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل عمل 70 صديقا وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور 1000 فاجر. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مؤمنې او د نیکې ښځې عمل د اویاو صدیقینو د عمل برابر دی او د فاجرې او د بدبختې ښځې بدعملي د زرو فاجرانو د بدعملي په شان ده. وګورئ درنو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د نیکانو او صالحانو ښځو څومره لویه درجه او مرتبه بیان شوې ده او د داسې ښځو د عمل څومره لوی ثواب محمد رسول الله بیان کړی دی چې د مؤمنې او نیکې ښځې عمل د اویاو صدیقینو د عمل برابر دی. نیکه او صالحه ښځه پیژنئ، هغه ښځه ده چې پرهیزګاره وي، د هر هغه ګناه نه بغیر د څه تاویل او بهانې نه ځان ساتي، د کمې ګناه نه چې الله او محمد رسول الله منع کړي، فرائض او واجبات په ښه طریقې سره ادا کوي، د الله د حکمونو پابنده وي. دا صالحه ښځه ده. که د هغې اخلاق دي اسلامي اخلاق، که د هغې جامه ده هغه اسلامي جامه، بې پردګي او بی عزتی کله هم نه خوښوي، هغسې جامې اغوندي چې الله او محمد رسول الله ورته ویلي. دا نیکه ښځه ده. نو رسول الله فرمایي چې د نیکې ښځې عمل د اویاو صدیقینو د عمل برابر دی. خو هغه ښځه چې هغه د الله د حکمونو پابنده نه وي، نه د مانځه پابنده وي، نه د روجې پابنده وي، نه غیبت پرېږدي، شکنځل نه پرېږدي، لعنت نه پرېږدي، د خاوند اطاعت نه کوي، جامه یې هم اسلامي جامه نه ده. نو رسول الله فرمایي وان عمل المرأة الفاجرة كفجور 1000 فاجر. د فاجرې ښځې بدعملي بیا د زرو فاجرانو د بدعملي په شان ده. یاد ساتئ خویندو، د ګناهونو نه بچ کېدل همدا په اصلاح او تقوا کې اهم کار دی. د ټولو ګناهونو نه ځان ساتل، اگر که نیکي کمه وي، دا د دې نه غوره او بهتره ده چې نیکي خو وي خو د نیکي تر څنګ ګناه هم وي. ته د ټولو ګناهونو نه ځان وساته. که نیکي دې کمه هم وي دا غوره ده د دې نه چې ته ډېرې نیکیانې کوې خو تر څنګ یې ګناهونه هم کوي. مثلا مونځ، روژه او تلاوت خو وي خو د دې سره بې پردګي هم وي. یوه خور د مونځ کوي، روژه نیسي، تلاوت کوي، خو کوم لباس یې چې په تن دی هغه لباس نه ده چې الله محمد رسول الله ورته ویلي. مونځ کوي، روژه نیسي، تلاوت کوي، خو د غیر محرم نه احتیاط نه کوي. مونځ کوي او روژه نیسي، تلاوت کوي، خو د دې سره سره بدزباني کوي، شکنځل کوي، جنګ و جګړې کوي. مونځ کوي او روژه نیسي، تلاوت کوي، خو د دې تر څنګ ریموټ یې په لاس کې دی، ټي وي او تلویزیون ګوري. نو داسې ښځه کله هم صالحه نشي کېدلی او دا نیکي به تا ته په کار هم رانشي. د دې مثال داسې دی لکه یو ورور یا یوه خور ښایسته شودې او پیس کي، ښایسته میوې خوري، ښایسته عسل او شهد څکي، د دې نه وروسته ورپسې د خاورو تیل یا پټرول څکي. نو په داسې صورت کې به د خوراک نه څه فایده حاصله شي؟ دغه شان که نیکیو سره ګناهونه هم کوئ نو د نیکیو ثمره به باقي پاتې نشي. نه خورې، کله چې ته مونځ کوې، روژه نیسې، تلاوت کوې، نو کوم لباس او کومه جامه چې ستا په تن ده هغه باید لنډه او تنګه نه وي. هغسې لباس او هغسې جامه واغوندې چې الله او محمد رسول الله درته ویلي. همدارنګه خورې، که ته مونځ کوې، روژه نیسې، تلاوت کوې، ښایسته لباس او جامه دې په تن کړې ده،
نو د دې ترڅنګ به ته د غیر محرمو نه ځان ساتې. دا نه چې ریموټ په لاس کې او هلته ټي او تلویزیون ته ناست دی، دا نیکیانې به بیا تا ته په آخرت کې په درد ونه لګیږي. نو زما خویندو او میندو، نن د ګناهونو نه توبه وکړئ. که ستاسو په کور کې ټي او تلویزیون وي، هغه مار وګڼئ، د کور نه بهر وغورځوئ، د جنت مزې به بیا مومئ، او د آخرت په ورځ به رب العزت تاسو ته ووایي چې د کومې دروازې نه تاسو غواړئ جنت ته داخلي شئ. که نن ورځ تاسو د دنیا ژوند وګڼئ، هغه فاسد لباس تاسو په تن دی چې د الله د قهر او د غضب سبب ګرځي. هغه اعمال او هغه کړنې کوئ چې الله او د الله رسول پې خفه کیږي. دنیا کې به خوشحالی، خو په آخرت کې به ستاسې مسیر او لاره بیا جنت نه وي. هلته به مو الله بیا جهنم ته لیږي. الله دې زموږ خویندو او میندو ته هدایت وکړي. همدارنګه طبراني د حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن ام سلمة رضی الله عنها قلت یا رسول الله انساء الدنیا افضل ام الحور العین؟ قال نساء الدنیا افضل من الحور العین كفضل الزهارة على البطانة. قلت يا رسول الله وبماذا؟ قال لصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، د دنیا ښځې غوره او بهتره دي که حورې، هغه حورې چې په جنت کې؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په ځواب کې وفرمایل د دنیا ښځې د حورو نه غورې او افضله دي، لکه څنګه چې مخ د استر نه غوره او ښایسته دی. تاسو سره یوه ټوټه ده، هغه مخ هم لري استر هم لري، نو مخ ښایسته دی که استر؟ یا هغه ټوټه چې د جامو لاندې اغوستل کیږي هغه ښایسته ده، یا هغه جامه چې برسیره ښایسته اغوستل کیږي؟ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي، ام سلمه ورته فرمایي داسې به ولې وي؟ رسول الله په ځواب کې ورته فرمایي د خپل مونځ، روژې او د الله رب العزت د عبادت په وجه. مطلب دا دی درنو اوریدونکو چې د دنیا نیکانې او صالحانې ذاکرې ښاغلې مونځګزاره ښځې د جنت د حورو نه افضله او غورې دي. د دې وجې نه چې حورې په جنت کې پیدا شوي دي، هلته مونځ، نیک عمل او روزه چیرته ده؟ دا صالح اعمال خو صرف په دنیا کې دي. د دې وجې نه چې د جنت حورې د مونځ، روژې، صدقې، خیرات، حج، ذکر او تلاوت د ثواب نه او د هغو کارونو نه په کومو چې د الله رب العزت قرب حاصلیږي د هغې نه محرومې دي. وګورئ خویندو، ستاسو څومره لوی فضیلت دی، ستاسو څومره لویه درجه ده. تاسې دا سوچ مه کوئ، دا فکر مه کوئ چې حورې ډېرې په مزو کې دي، چې هغوی په جنت کې پیدا شوي او په جنت کې اوسیږي. من خو د دنیا او د دنیا د مشقت آمیز عمل نه وروسته جنت ته ځو. نه، ته په دنیا کې د الله د حکمونو پابنده شه، د محمد رسول الله د ویناوو پابنده شه، د خپل مانځه، روجې او جامه د اسلامي جامه وګرځوه، د دې پابنده شه. ته د حورو نه غوره او بهتره یې. که په سختې ګرمي کې یو چاته یخ او خوږ شربت راوړي ورې کړي، هغه به ډېر تې خوند واخلي. خو که په سختې یخني کې چاته یخ او خوږ شربت راوړي، هغه تې خوند نشي اخیستلی. همداسې تاسو په دنیا کې مشقتونه تیر کړئ، په جنت کې به لذت ومومئ. او که په دنیا کې مشقت نه وي، بیا په آخرت کې او په جنت کې لذت نشته. الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله نور به م واورو درنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. خیر الناس خیر الورى، خیر الناس خیر الورى، الصلاة والسلام عليك نبي الله، أحمدي محمدي مصطفى مجتبى،
خير الناس خير الورى خير الناس خير الورى الصلاة والسلام عليك نبي الله الصلاة والسلام عليك نبي الله أحمدي محمدي مصطفى مجتبى خير الناس درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. صاحب د مجمع الزوائد د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن ابي هريره رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتح لها 8 أبواب الجنة قيل لها ادخلي من حيث شئت. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کما ښځه چې د الله پاک نه د ګناه په باره کې وویریږي، ګناه ونه کړي او د خپل عزت حفاظت وکړي، د خپل خاوند اطاعت او فرمانبرداري وکړي، د هغې دپاره به د جنت 8 واړه دروازې خلاصې وي او ورته به وویل شي چې په کومه دروازه دې خوښه وي د هماغې دروازې نه جنت ته داخله شي. د جنت به 8 دروازې وي. د خپل خصوصي اعمالو په وجه به خلک د جنت په دروازو داخلیږي. عام خلک به په یوه دروازه باندې د تلو مستحق وي، خو بعضې نارینه او بعضې ښځې به داسې وي چې هغوی ته به د جنت په 8 واړو دروازو کې په هر یوه دروازه د تلو اجازت وي او د هغوی د اعزاز او اکرام دپاره به د جنت 8 واړه دروازې خلاصې وي او هغوی ته به اختیار وي چې د جنت په کومه دروازه وغواړي هغوی د جنت ته داخل شي. دا به هغه ښځې وي چې په هغو کې دا 3 صفتونه موجود وي. لومړنی صفت تقواداره ژوند، یعنی هغه خور چې د تمامو ناجائزو او د هغو کارونو نه چې شریعت منع کړي د هغو نه ځان ساتلی وي. د آخرت په ورځ به الله رب العزت ورته ووایي چې د کومې دروازې نه دې زړه غواړي جنت ته داخله شي. مثلا خور د 5 منځونو پابندي کوي، په ځانګړې توګه د سهار مانځه، د خپلو زرو چې کله هغه نصاب ته رسېدلی وي زکات ادا کوي، چا سره جنگ او جګړه نه کوي، په چا باندې لعنت نه وایي، چا ته شکنځل نه کوي، د چا احسان نه هیروي، همدارنګې بې پردې د کوره نه وځي، فاسد لباس نه اغوندي، د پردو سړو نه پرده کوي، بې ضرورته له کوره نه وځي، په زیارتونو او په قبرونو باندې نه ګرځي، د لرې رشتهدارو نه پرده کوي، د غیبت نه ځان ساتي، نه په خپله ټیوي او تلویزیون ګوري او نه یې په کور کې پرېږدي، په سینما او ګډاګانو او ګاڼو کې نه شریکه کیږي، د محرم او ربیع الاول بدعتونه نه کوي. نو همداسې خور ته به د آخرت په ورځ الله رب العزت فرمایي چې د هرې دروازې نه دې زړه وي د هماغې دروازې نه جنت ته داخله شه. نو هغه خور چې د 5 منځونو پابندي نه کوي، د خپلو زرو زکات نه ادا کوي، جنگ او جګړې او لعنت و شکنځلو غیبت و تهمت نه پرېږدي، په زیارتونو او په هدیرو باندې ګرځي، دا اعمال نه پرېږدي، دا خور به چیرته جنت ته داخله شي او چیرته به د الله رب العزت له طرفه ورته ویلی شي چې د کومې دروازې نه دې خوښه وي جنت ته لاړه شه. غرض دا چې درنو اوریدونکو هر هغه خور چې د هرې کبیره ګناه نه ځان ساتي او که ګناه ترېنه وشي فورا توبه وباسي، همداسې خور ته به د آخرت په ورځ الله رب العزت د جنت 8 واړه دروازې خلاصې پرېږدي او د کومې دروازې نه چې زړه غواړي هغه به جنت ته داخلیږي. که ستا جامه لنډه او تنګه وي، اخلاق دې فاسد وي، فاسد شیان ګورې، په زیارتونو او په قبرونو ګرځې، دا شی بیا ستا لپاره نشته دی چې ته د جنت د هرې دروازې نه چې وغواړې جنت ته داخله شي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. 2یم صفت د خاوند نه علاوه بل چاته نه وي کتلي،
د فاسدو سریالونو په کتلو سره د ټي او د تلویزیون په کتلو سره خپله پاک دامني نوي برباده کړي د خپل عزت او ناموس حفاظت یې کړی وي همداسې خور ته به هم د آخرت په ورځ د الله رب العزت له طرفه ویل کیږي چې د جنت په اتو دروازو کې دی چې کومه خوښیږي د هغې نه جنت ته داخله شه. دریم صفت د خاوند په هر هغه امر کې کوم چې د شریعت نه خلاف نه وي په هغه کې د خپل خاوند اطاعت او فرمان برداري یې کړې وي غفلت یې نه وي کړی بانه یې نه وي لټولې نو داسې خور به هم د آخرت په ورځ د جنت په اتو دروازو کې د کمې دروازې نه چې وغواړي جنت ته داخلېدلی شي. نو زما خویندو او میندو په دې دریو څیزونو باندې همیشه عمل کوئ چې په دې ټولو کې په دنیا کې مشکل سیز د ګناهونو نه ځان ساتل دي. باقي دوه کارونه خو آسانه دي. الله رب العزت به په آخرت کې د جنت اته واړه دروازې تاسو ته خلاصې کړي. نن د نفس او ماحول خلاف لږ غوندې مشقت او تکلیف برداشت کړئ سبا به په جنت کې مزې کوئ چې هغه به همیشه او همیشه لپاره وي. خو نن ورځ په تأسف سره موږ رواج ته خپل فاسد دود ته د الله په وینا او د محمد رسول الله په وینا باندې ترجیح ورکوو. نو هغه خور چې رواج ته او دود ته د الله په وینا باندې د رسول الله په وینا باندې ترجیح ورکوي غوروالی ورکوي هغې خور لپاره به بیا په جنت کې همیشه مزې د کوم ځای نه وي. نن د الله د حکمونو پابندې شئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو پابندې شئ چې تاسو نه په آخرت کې الله راضي شي او الله رب العزت درته ووایي چې کمې دروازې نه تاسو جنت ته داخلیږئ داخلي شئ. همدارنګه بیهقي او صاحب د مطالب عالیه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن انس قال قلنا النساء يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل في الجهاد فهل لنا من أعمالنا شيء نبلغ به فضل الجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مهنة إحداكن في بيتها تبلغ به فضل الجهاد. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې ښځو محمد رسول الله ته وویلې ای د الله رسوله په جهاد کولو سره خو سړو ته فضیلت حاصل شو موږ دپاره هم څه داسې عمل شته چې د هغې په وجه موږ د جهاد فضیلت ومومو. محمد رسول الله ورته وفرمیل د کور په کار کې مصروفه اوسېدل دا د جهاد د فضیلت برابر دی. د کور دننه چې څومره امور دي خوا که د هغې تعلق خوراک او څکاک سره وي خوا که هغه صفایي سره وي یا د بچو تربیت او پرورش سره متعلق وي یا د سامان صحیح ایښودل وي د دغې ټولو کارونو نگرانی او خیال ساتل په ښې طریقې سره کول دا د ښځې ذمهداري ده. الله رب العزت او د هغه رسول ډیر فضیلت بیان کړی او په دې باندې ډیر لوی ثواب ورکړی. سړو له په جهاد او قتال کې ثواب دی او همدغه ثواب شریعت ښځو ته د کور په کار کې ورکړی دی. خو افسوس دی چې مالداره او د نوي تهذیب نه متاثرې ښځې دا عیب ګڼي. هغه ښځې چې د غربیانو او د هغوی د ژوند نه متاثره شوي دي دا عیب ګڼي او د شرافت نه خلاف کاري ګڼي. هغوی لوښو وینځلو ته جارو وهلو ته د کور صفایي ته په کور کې نورو کارونو ته یا د کوهي نه اوبو رایستلو ته دې ټولو ته عیب وایي او د عزت او د شان خلاف یې ګڼي. د دې وجې نه دوی دا کارونه د خادمې نه اخلي اگر که خادمه ساتل د مالی وسعت په اعتبار سره جایز دی مګر د دې کارونو په کولو کې څه عیب نشته دا خو د ثواب کار دی. نو عزتمنو میندو او خویندو نن ثواب وګټئ بیا به مو په آخرت کې په کار راشي د نوابانو په طریقه او د خانانو په طریقه او په مغربي تهذیب باندې لعنت ولیږئ چې د آخرت په ورځ الله تاسو جنت ته بوځي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. الأنبياء كملات بحسابه فإمام الأنبياء الصلاة
والسلام عليك نبي الله. أحمدي محمدي مصطفى مجتبى، أحمدي محمدي مصطفى مجتبى، خير الناس خير الورى، خير الناس خير الورى، الصلاة والسلام عليك نبي الله. الصلاة والسلام عليك نبي الله. اشنا ستاد كل شروع چې ګلونه ملاوي نور، اې د تورې پیغمبر دا هم ستاد ماټو زورون، اې د تورې پیغمبر دا هم ستاد ماټو زورون، لطمنات عزن سکورو تا اولای چی اولای، لطمنات عزن سکورو تا اولای چی اولای، الصلاة والسلام